السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيته، وفي رواية يواتي اسمه اسمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمن مسلمانانو، دا اوس چې مونږ کوم دور سره مخامخ یو او یا را روانې ورځې شپې دي، دا د دنیا آخري سلګۍ دی. د دنیا عمر تقریبا پوره شوی دی. یو د دنیا بچپنو طفولیت زمانہ حضرت آدم علیہ السلام، هغه وخت کې دا دنیا شروع شو آبادېده، لکه څنګه چې یو ماشوم پیدا شي او هغه بیا خړپوسې کوي او هغه لوی. دغه وجه ده چې د حضرت آدم علیہ السلام په زمانه کې الله جل جلاله د شرایع او د خپل بندګۍ د احکام د نازلولو سره سره د دنیا نه د استفادې او په دنیا کې د ژوند تیرولو د احکام نازلولو. د دنیا نه به فایده څنګه اخلي، دلته به وخت څنګه تیری. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي: وعلم آدم الاسماء كلها. الله جل جلاله حضرت آدم علیہ السلام ته ټول نمونه وښول، یعنې ټول اشیاء. صاحب جلالین چې د قرآن پاک تفسیری کړی دی او درس نظامی کې شامل دی، علما دا تفسیر خامخا درسن د خپلو اساتذو نه لولي. هغه فرمایي چې الله جل شانه به د دا نمونه وښول چې دا کټوۍ ده، دا سمسۍ ده، دا شی دی، دا شی دی، دا شی. لکه څنګه چې وړوکی ماشوم هغه صرف او صرف د خوراک څښاک سره تعلق دی. بچې دا شی تا ته نه دی، دا مه خوره، دا راته ښه دی، دا وخوره. او مور او پلار د ماشوم ته بنیادي څیزونو نمونه ښیي چې هغه هم شروع شي. نو هغه د دنیا بچپنه وه، طفولیت، ماشوموالی. ورپسې حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام. دغه وجه ده چې دنیا کې به هغه به د حضرت آدم علیہ السلام اولاد چې پیدا کېدو نو سحر او ماښام به پیدا کېدل. دلته 3 کاله پس نن سبا ماشوم پیدا شي د یوې زنانه د مور. د حضرت آدم علیہ السلام په زمانه کې به سحر ماښام الله جل شانه قوت او طاقت ورکړ. او بیا سحر چې به کوم ملک پیدا شو او ماښام به جنۍ پیدا شوه، نو د دې هلک به د دې جنۍ سره نکاح جایز و. دا به پردی وه او دا د خدای خوښه ده. او د ماښام هلک چې و هغه به سحر چې کومه جنۍ پیدا شوې وه نو د هغې سره به نکاح جایز. دا د الله جل شانه احکام. معصیت او ګناه هغې ته نه وایي چې ستا ذهن کې کوم راشي چې دا ښه کار نه دی. معصیت او نافرمانی د خدای او ګناه هغې ته وایي چې الله وایي چې دا ګناه ده، د الله رسول وایي چې دا ګناه ده. خپله ښځه ځان سره بوتلل عمرې ته، په طواف کې د ګوتې او د لاس نه نیول دا معصیت نه دی. دغه زنانه
چې خپل لیور د لاس نه نیولي یا د ترزي او د ماماز ونیولي، دا ګناه ده. ګناه هغې ته نه وایي چې ستا په رواج کې کوم شی د ګناه نو هغه به ګناه وي. ګناه هغې ته وایي چې د الله رسول او الله جل جلاله د هغې نه منع وفرمایي. بیا د حضرت شیس علیه السلام زمانه هغه د زراعت وه، زمینداري، کھیتی باړي، ځمکې نه به غله څنګه زرغونې، غنم به څنګه زرغونېږي، فصل به څنګه زرغونېږي، باغ به څنګه کېږي، د دنیا نه د استفادې زمانې وي. بیا د حضرت ادریس علیه السلام زمانه د مصنوعات و زمانه د کاریګري، لواري څه ته وایي، ترکاڼتوب څه ته وایي، او زرګري څه ته وایي، دا شی به څنګه جوړی، دا به څنګه جوړی، دا به څنګه جوړی، دا طریقې ښولې چې دنیا نه استفاده حاصله. لومبی پیغمبر چې هغه باندې داسې احکام نازل شوي چې هغه د توحید متعلق او خلق په کفر و شرک مبتلا و، هغه حضرت نوح علیه السلام. حضرت ادریس علیه السلام پسې چې کله هغه لاړو، بیا په دنیا کې تیارې راغلې، کفر شرک دا عام شو، بت پرستی عام شو. د دې نه مخکې چا دا نه پیژنده. الله جل شأنه فرمایي که چېرې الله غوستی نو دا خلق به ټول په یو دین باندې وو، یعنی سم بو مسلمانان بو. لیکن د الله جل جلاله حکمت متقاضي د دې خبرې نه دی. الله پاک غواړي چې د الله الوهیت، دغه خدایي، دغه معبودیت په دې ځمکه کې خلکو ته ښکاره شي. او دا اله کېږي چې په دې ځمکه کې څه خلک مطیع وي، فرمان بردار وي، څه ګناهګار. او الله جل جلاله غواړي چې په خپل اختیار سره یو سړی دین اسلام اختیاري او که کفر، دا د الله مشیت دی. لیکن رضا د الله جل شانه په کفر نه ده، بلکې هغه په اسلام ده. رضا جدا شی دی، مشیت او اراده جدا شی دی. الله جل شانه کافر او مشرکین هم پیدا کړي او الله پاک مسلمانان هم پیدا کړي. ته ګورې نه چې کوم یو سړی هغه په خپله خوښه یو ګناه کوي نو هغه کولی شي. الله جل شانه د ده په ګناه کولو خوښ نه دی، راضي نه دی، لیکن دته وس طاقت د ګناه د کولو ورکړی دی. او امتحان دغه وخت کې دی. زما عزتمندو دا دنیا په دې حساب جوړه شوې. اوس د دنیا آخر دی، دا بوډۍ شوه او اوس د دنیا ختمېدو واله ده. ځکه په دې کې خپل سامان ټول را غونډول پکار دی. کوم ځای ته چې ستا انتقال لی چېرته ځې نو هغه ځای دپاره تیارې فوراً پکار دی. بهلول دانا چې مجذوب و لیونی و، د حضرت هارون رشید بادشاه په زمانه کې و. هارون رشید بادشاه مسلمان بادشاه، ښه بادشاه تیر شوی په عباسیین. نو یو ځل دی بیمار و، بهلول دانا دا لیونی و دا مجذوب به ده څخه راتلو او د هارون رشید بادشاه د خبرې ډېرې خوښې وې چې کله به دی رالو نو دربان ته به یې وی چې دی به ایساری نه، نیغ به ما څخه راپرېږدي. نو یو ځلې رالو نو بادشاه ته وایي چې بادشاه صاحب څنګه حال دی؟ هغه ورته وایي چې بیمار یم، آخرت ته تللی، بس وخت مې پوره دی. نو بهلول ورته وایي چې کوم ځای ته ځې؟ وی آخرت ته ځم. وی د خپل ځان نه مخکې د څوک پولیس باډي ګارډ د ځای سمولو والا، خیمې لګولو والا خلک استولی دی. پخوا به داسې وه چې بادشاه به چېرته هم تلو، که یو دښتې ته بدلو نو مخکې به یو پارټي لاړی، یو جماعت به لاړو، هغه ته به یې ځای تیار. اوس خو تیار پاخه ځایونه دي، فلانکي ځای ته تللي. هغه به داسې وه چې هغه ځای کې به یې ده ته ځای تیار کړو، خیمه به یې ولګوله. د هغه زمانې چې څومره به د آسایش د بادشاه د راحت سامانونو هغه ټول به یې په هغې کې کېښول، نو چې بادشاه به تلو چې ده ته به تکلیف نه. بهلول ورته وایي چې آخرت ته خو ځای دې جوړ کړی دی، مخکې څوک دې استولی دي. نو هغه ته وایي چې بیا دې د لیونتوب او د کمقلتوب خبرې شروع کړي. آخرت ته څوک تللی نه شي د وخت نه مخکې، هغه چې مړ شي بیا لاړ شي. نو بهلول دانا حیران شو، وی عجیبه ته خو چې دنیا کې او 3 ورځو دپاره هم چېرته ځې نو د هغې نه مخکې ستا جماعت لاړ شي او هغوی هغه ځای داسې تیار کړي چې په هغې باندې ښه ستړي شي، او دلته ته وایې څوک ما نه دي استوي. نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دا د دنیا آخر دی.
موږ دغه وخت کې مختلفو فتنو سره مخامخ کیږو. فتنه دې 13 جمعه تذکره سنه شي و. کله فتنه داسي چې هغه په اولاد کې راشي، کله فتنه داسي چې کور والا په ښځه کې راشي، کله فتنه داسي چې د مور او پلار کې راشي، تکلیف سړی ته ورسي، سړی په امتحان کې واچولی شي. کله فتنه داسي چې د چم گاوند د طرف نه، کله فتنه داسي چې د سړی ظاهری صورت ته تکلیف ورسي، کله فتنه داسي چې د سړی زړه ته تکلیف ورسي، کله فتنه داسي چې د سړی اخلاق ته باندې حمله وي، یعنی اخلاق خراب شي فتنه سره. خ اخلاق دا د مؤمن صفت دی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قرآن پاک کې په خپل کلام کې الله جل شانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د مؤمن خو خوونه ذکر کړی دي، هغه د اخلاق. کله دا څه فتنه راشي چې د سړی خو هغه خراب شي، هغه سره دا امتحانات. کله فتنه داسې وي چې د سړی په کردار باندې په عمل باندې حمله وکړي، فتنه څه مطلب دی و مسکی. کله به داسې پیښه راشي چې د تر اوسه پورې مسکولو 10 کاله 20 کاله مز به پرېږدي، الله مې دې وساتي. داسې پریشانی به راشي، د کور د طرف ته د هر طرف نشي. دی به یو نیک عمل کوي، صدقه ورکوله، سخاوت کولو، الله جل شانه چې کوم مال ورکړو په هغې کې زکات استو، دی به چوټ منکر شي، د خولې نه به داسې خبرې راوځي چې هغه به کفري. دا فتنه ده. نو کردار او اخلاق باندې فتنه عمل، او د ټولو نه عظیمه فتنه دا ده چې د سړی ایمان په داو لګي. بعضې فتنې داسې دي چې هغې کې به ایمان په داو لګي، لکه قرب قیامت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت د نښو په باره کې پیشنګویانې کړي دي. پیشنګویي دې ته وایي چې د راتلو نه مخکې د یو څیز خبرې اطلاع تاته درکړي. الله رسول خو په خپل وخت کې د خلکو راهنمایي کړي د دین اسلام او د صراط مستقیم، لیکن دومره مهربان ذات و چې په دې لاره کې تا ته څومره خطرې په راتلونکي وخت کې پیښیږي غټولې د مخکې بیان کړي. لکه یو سړی ستا خیرخواه هغه تا ته ووایي چې په دې لار باندې خوځې او په دې لار کې فلانکي ځای کې کله کله شکمار کینی، ډاکوان کینی، خپل احتیاط کو. نو تا ته چې ووایي نو ته ځان سره ګاډې، تماچا یا مرګرې 2 کسان ځان سره واخلي. دا دې ولې واغشتل؟ ځکه چې تا ته هغه کس ویلي و چې په دې لاره کې تا ته دا پیښه راتلی شي، دا ستا خیرخواه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې ورکړي. د دې نه ځان خبرول دا ضروري دي، او د هغې دپاره هغه حذر احتیاط ځان سره اغشتل دام ضروري دي چې د فتنو نه بچ کېدو صدباب څه دی، د دې فتنې نه به بچ کېږم څنګه؟ د مال فتنه، د ښځو فتنه. کله فتنه داسې راشي چې هغه د مال یعنی مال ته ګمراه کړي. هغه خو فتنه چې په کوم څیز عمل کوي اول ما هغه څیزونه ذکر کوي، او دا اوس سیدي دا دی چې کوم څیز فتنه جوړېږي دا دپاره مال فتنه جوړه شي. د مال سره محبت دې درجه کې دی چې قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې څومره حرام ذکر شوي دي، سود دی، جواری ده، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، رشوت ده، غصب ده وغیرہ وغیرہ. دا د انسان د مال سره محبت دې درجه ته لاړ شي چې دې په حلال او حرام کې تمیز نه کوي، نو کردار خراب شي. دا فتنه د مال ده. او غټه فتنه عام فتنو کې هغه د مال هم ده. نن سبا د مال فتنه دومره خوره ده چې یو حکومت او یو ملک او یو کس نه په مشکل سره پاتې سو، په هر چا باندې حمله کوي د هر طرف. بل طرف نه د زنانو فتنه، شیطان به په دې شکل باندې زنانا جوړی او تیاری او سازی لباس او پوشاک کې، په خبرو اترو کې، اعمال او کردار کې د سړو سره پکار کولو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا ته نږدې یو فتنه دام ده چې ښځه به د خاوند سره
تجارت کوي، یعنی خاوند هم لګیا دی پیسې ګټي او ښځه هم پیسې ګټي. هغه فتنه نن سبا ملکونو کې عام ده او زمونږ په دې ملک کې هم شروع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې کړي، دا د قیامت نښه ده. بعضې فتنې هغه دي چې هغه بالکل نږدې دي او قریب دي، لکه د دجال راتلل او د مهدي راتلل، او بیا ټول نه غټه فتنه هغه د دجال ده چې د هغې تذکره تاسو ته مخکې شوي. مهدي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ما تاسو ته بیان کو. دا الله رسول فرمایي لا تقوم الساعه حتى يملك رجل من اهل بیتی، قیامت به تر هغې نه قایمیږي تر څو پورې چې حکومت د داسې سړي لاس ته نیتلی چې هغه زما د اهل بیتو نه وي. یو روایت کې راځي، ګڼو روایتو کې یواتی اسمه اسمی، اس کا نام میرے نام کے ہم نام ہوگا، داغه نوم به زما د نوم بشای. او بعض روایتو کې راځي و اسم ابیه اسم ابی، او داغه د پلار نوم به زما د پلار د نوم بشای، یعنی محمد ابن عبد الله دا بنو. دجال سره شر دی ټول او مهدی سره خیر دی. دا فتنه نه ده بلکې دا پیشګویي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یو زیری دی د مسلمانو لپاره، او دا زیری د دې لپاره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احادیثو کې چې دنیا به د ظلم نه، د بربریت نه، د جور نه، د بغاوت نه ډکوي. هر ځای کې به ظلم ظلم ظلم. تاسو ګورئ قانون چې کوم ځای کې دی، که د یهودو په لاس کې دی، که د پیرنګیانو په لاس کې دی، که د مسلمان په لاس کې دی، د هغې فتنې مخنیوی نشي کولی. ظلم هر ځای کې شته. زمونږ ملک په دې کې چې څه کېږي نو دا مونږ ته ښکاري، لیکن د اغیارو ملک په هغې کې چې څه کېږي هغه مونږ ته ښکاري نه. او زمونږ ملک کې چې څه وشي نو میډیا، تشهیرات، د خبرو د خورورو چې څومره ذرایع دي هغه ټول حرکت کې راشي. د دنیا ګوټ ګوټ ته زمونږ د ملک معمولی خبره هغه ورسي، او د دنیا د یهودو د پیرنګیانو په ملک کې چې څه کېږي د هغې خبرو نه مونږ نه خبرېږو. مونږ ته داسې ښکاري چې د هغې په ملک کې امن و امان دی، لیکن شر او فساد دې حد ته رسېدلی دی. ظاهره ده چې سړی چې کله تنګ شي نو د هغه د تنګېدو آخري صورت دا دی چې هغه وایي چې خودکشي مې وکړي. او د دنیا نه په دنیا کې زیاته خودکشي په یورپ کې کېږي، د کافرو په ملک کې. سرکاري سطح باندې د هغې دپاره ځایونه جوړ دي، هغې کې چل ښیي تا ته چې کله ته تنګ شې نو بیا به د خپل ځان نه ساه څنګه وباسې، څنګه به ځان مړ کړې. دا یو طریقه ده، دا طریقه ده، دا طریقه ده. د هغې کلبونه جوړ دي او حکومت چې کوم دی نو د هغې مرسته کوي، سپورټ ورکوي خلکو ته، او قانونا د دې خبرې اجازت شته. دې نه معلومیږي چې هلته کې ظلم، زیاتې، بېچیني دا ډېره زیاته ده په نسبت زمونږ د ملک. په دې ملک کې هم شته. تاسو ګورئ په مختلفو طریقو سره غریب سړی، فقیر سړی په هغه باندې ظلم زیاتې کوي. مثلا یو سړی دی خپل ځمکه نشي سنبالولی، بل کس راشي په هغې باندې قابي شي دا ځمکه زما. بیا دی رسینده سړی دی، تحصیل ته، تحصیلدار ته، پټواري ته، ګرداور ته ځان ورسوي، او بیا چې کوم دی نو هغه لټه پرې راوباسي او بیا هغه ځمکه ځان پسې هغه ته پیسې ورکړي. نو دومره پورې ظلمونه په دې ملک شروع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وخت به داسې راشي چې په دې ځمکه کې به ټول ظلم، جور نه به دا ځمکه ډکوي او خلک به پریشانوي. ناڅاپه به په دې کې یو کس راشي چې هغه به زما د اهل بیت سره تعلق وي، د اهل بیت سره تعلق وي، چې د هغه کورنۍ به زما د کورنۍ سره. احادیثو کې راځي، ما کتل ابو داود کې، مسند احمد ابن حنبل کې، نورو کتابونو کې، چې دا به د حضرت حسن رضی الله عنه چې د حضرت فاطمی بیوی بچی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسې دی، د هغه په اولاد کې وي، او نوم به محمد ابن عبد الله. خو یو خبره تاسو ته وکړم، د ده مرسته دا واجب ده په هر مسلمان باندې. البته د ده پیژنګلو د ظاهري نښو نښانو نه به نه کېږي، ځکه چې محمد ابن عبدالله به د ډېرو خلکو نومونه وي، په هر زمانه کې به داسې وي.
او هغه به راځي او هغه به دعوه کوي چې زما نوم محمد دی، د پلار نوم مې عبدالله دی، زه سید یم، زه مهدي یم، ما پسې شي. او دا به وي دجال، لکه مرزا قادیانی تیر شوی دی، هغه د مهدویت دعوه کړې ده، دعا یا دعوی کړې وي، دعا یا زه خدای یم، زه فرښته یم، زه مهدي یم، زه جبرائیل یم، زه فلان یم. اوس هم په هغه پسې خلک روان دي، هغه نشته دی، مړ دی. عجیبه ده دې انسان ته الله جل شانه سر سترګې ورکړي، عقل او حواس ورکړي، او دې په دې نه پوهېږي چې یو سړی خدای څنګه شو، جبرائیل څنګه شو، مهدي څنګه شو، په یو وخت باندې دا ټول. خدای خو خالق دی او جبرائیل مخلوق دی او مهدي مخلوق دی، دا ټول څیزونه څنګه شو؟ 72 دعوی کړي. نظام تیر شوی په دې قریب زمانہ کې سن 1980-79 کې، تاسو ته ډېرو ته پته وي، په مکه مکرمه کې خانه کعبه کې کسان دننه شول، د هغه نوم محمد و، د پلار نوم عبدالله و، هغه د قحطان قبیلې سره تعلق و، او د هغه ملګري و چې د هغې عمرونه 22-24 کلونو په منځ کې و، هغه حرم ته دننه شول سره د وسلو. او بیا چې کله مزو شنو هغې نه پسې اعلان وکړو چې مهدي راغلی دی، هر یو سړی په خپل خپل ځای کښېني او د مهدي په لاس بیعت وکړي. دا تیر شوي دي د ضیاء الحق په دور کې. بیا د هغې مخنیوی چې کوم دی نو د عرب فوج او حکومت هم نشو کولی چې څه وکړو، ځکه چې په حرم شریف کې خلک دي چې خلک مړه نه شي. دا هم شوي مختلفو زمانو کې دغه تیر شوي دي. کراو کوټه پیژندل لا ستاسو خپل کار دی. ته د خپل مذهب او دین په باره کې دومره معلومات حاصل کا چې ته کراو کوټه پیژنې، او ستا چې د الله سره تعلق وي نو بیا به پیژنې انشاءالله. ما ته په خپله تقریبا 3-4 کسان راغلي چې یو وایي زه حارث یم، زه منصور یم، زه مهدي یم. په مومن مسجد کې هم هلته یو کس رالو، یو وایي چې زه مهدي یم. ما د سم دم سړی پښتو یې او ځان سره کاغذونه راغشتي، وایي دا وګوره دا ما ته حقاني والا دستخط کړی دی، فلانکي دستخط کړی دی، ډنګړي دستخط کړی دی. مې زه د هغې تابع په دې کې نه یم چې سړی کله کله داسې حالت جوړي، ځکه چې دا هغه زمانه ده که انکار کوم نو هم مې چې تخدې ونه نیسي. لیکن په ابتدا کې پته نه لګي، ټول دستخط یې راجمع کړی وي، مدارسو کې دستخط یې کړی وي چې یو ټیک ده، حارث یم، منصور یم. د مهدي علیه السلام سر لښکر هغه به حارث وي ښه، او بیا د هغه کمانډر چې کوم دی نو هغه به منصور وي. دا نمونه راځي روایاتو کې راغلي. یو ځل کراچۍ کې وم، هلته مدرسه کې مې تدریس کول، نو په هغې کې د مختلفو ملکونو خلکو یو طالب هغه سبق وی د ملیشیا او هغه نو مسلم و، مخکې سکو بیا مسلمان شوی. عثمان نوم او محمد عثمان، مخکې څه نوم والله اعلم. دغه وخت کې چې هغه سبق وی نو د هغه مور او پلار او ټوله کورنۍ کافر و سیکان. هغه تبلیغي جماعت په ذریعه سره بیا راغله او پاکستان ته، بیا کراچۍ کې په بنوریه کې سبق وی. نو ما سره ډېر ښه تعلق و، ما څخه به کېناستو پاسېدو تپوسونه به کول. نو یو ځل ما ته وایي چې یو کس دی او په هغه کې د مهدي نښې دي، او په هندوستان کې د نظام الدین مشران، هندوستان کې نظام الدین مرکز دی د تبلیغ، لکه څنګه چې پاکستان کې ریوند کې دی، دغسې په هندوستان کې نظام الدین کې دی. په هندوستان کې د نظام الدین مشران دا وایي چې دغه د مهدي نښې دي. ما ورته هغه کس چېرته دی؟ وایي چې هغه اوس په بنوري ټاون کې سبق وایي. او ما ته دی وایي چې هغه عجیبه دی، کله زما هغه سره شپه راشي نو د هغه کمره کې چې زه کله ودې یم نو زما حالت په هغه شپه باندې بیا بل شان وي، خشته خشته خوبونه وینم ناشنا، او چې کله د هغه سره نیم نو بیا هغسې حالت نی، نو زما هم پې شک راځي. ما ورته وی چې دی راوله، دته زما له طرف نه دعوت دی او ورځ مې ورسره وټاکله چې په فلانکي ورځ باندې سهار مونځ پسې چې دلته راشي. هغه وی ټیک ده، هغه یې راوستو په هغه ورځ باندې. زه خپل کور سره ولاړم، وړوکی غونې بیټک و هغې سره، ما مخامخ کتل نو دی را روانو.
ما د الله نه سوال کولو چې یا الله چې ته خطا نشم. د سره لوی ډانګ و هغه طالب سره دنګه ونې وه او د مهدي په باره کې هم راځي چې هغه به حسین هم وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کدو کاټ بھی وي. نو ډانګ ورسره را روان دی هغه ملګري سره عثمان سره. زما زړه په داسې مطمئن کېدو نه د انسان بس زړی کله د انسان زړه راوړي بیا غیرال ملاقات وسره شو بیا مې کېنول چای مې ورته د کور نه راوویستې چای مې وڅښلې د خبرې کمې کولې. په هغه موقع کې مونږ خبرې اترې ډېرې ونه شوې ځکه چې ما ویلې به خبرې وکړي خو خبرې ډېرې نه کولې. بیا لاړل سبقونه ما ته عثمان وایي چې څنګه نو ما ورته زه پوه نه شوم. یو څو ورځې پس بیا رالو هغه مدرسه کې غیر ملکی طالبان و هغې دعوت کړو دته ما ته یې وی چې تم راشه. ما به غیر ملکی طالبانو ته په عربۍ کې درس ورکولو نور استادان نو یوازې زه وم پکې چې لاړم بیا دی راغلی او ملاقات شو. په دغه مجلس کې د خبرې ډېرې کولې. نو ما ته وایي چې ته زما باره کې څه وې یعنې چې زه مهدي یم که نه. دغه وخت کې زه پوه شوم ډېر ښه سړی و نیک سړی و طالب و علم یې حاصلول خو زما زړه یو طرف ته شو هغه دا چې دا مهدي نه دی. ما ورته وویل چې د مهدي د جوړېدو ذمهداري ستا په اوږو نه ده او د مهدي چې کوم کار دی هغه ذمهداري بس د مهدي په اوږو راځي. یعنی مهدي به دا نه وایي خلکو ته چې زه مهدي ما وم هغه به کار کوي کار. نو د مهدي علیه السلام په باره کې روایاتو کې راځي چې هغه به داسې وخت چې راشي چې کله ظلم و جور په ځمکه کې ډېر شي د خراسان نه به تورې جنډې پورته شي او خراسان زمونږ د پېښور د اټک نیواله دا پخوانی خراسان دی دا افغانستان هغه د ایران نیشاپور پورې چې دی نیشاپور دا ټول خراسان کې راځي دلته نه به جنډې راپورته شي دا به د مهدي لښکر وي ظهور به دې ځای نه کېږي بیا به دې جنګېږي. او دا علامات هم بعضې روایتو کې راځي حدیث کې چې د عربو باچایان به 3 شهزادګان په مال باندې جنګېږي او هغوی کې به یو هغه مال ترلاسه نه کړي قتل و قتال به وشي او مال به ترلاسه نه کړي. په دې وخت کې به دی چې کوم دی نو دا لښکر به لاړ شي د تورو جنډو والا هلته د هغوی سره به جنګ کوي ځکه چې مسلمانان به په امن کې نه د امن راوستو دپاره. لیکن په عربو کې به دغه مهدي دی به په مجاهدینو کې وي جهاد به کوي او بیا به په هغوی کې الله جل شانه دی جوړی. مدینه کې به وي د مدینې نه به را روان شي خلیفه چې کله مړ شي هغه جګړه کې بیا به خلک بادشاه جوړی خلیفه به جوړی نو دی به راوتښتي چې ما څوک جوړ نه کړي. نو د دې روایاتو نه ما اندازه لګولې وه چې مهدي به د مهدیتوب د مهدي د جوړېدو نه تښتي لکه څنګه چې زمونږ خلفا هغوی په خپله دا نه غوښته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عثمان ذوالنورین رضی الله عنه حضرت علی کرم الله وجهه چې بادشاه او خلیفه جوړ شو دی به هلته نه راوتښتي خلک به ورپسې وي مکې مکرمې ته به راشي. مکه مکرمه کې به د نصرت دپاره د شام نه ابدال د عراق نه اولیاء دا نیکان خلک ټول راشي سره د خپلو مریدانو کسانو علما به راځي مکې مکرمې ته. د هغې نه مخکې به یو لښکر د مخالفت کې راشي دشمنۍ دپاره چې دی قتل ام سلمه رضی الله عنها روایت کوي دا روایت صحیح دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه لښکر به د مدینې او د مکې ترمنځه په ځمکه کې ښخ شي. ام سلمه رضی الله عنها وایي چې یا رسول الله ما تپوس وکړو چې یا رسول الله په دې کې خو به ډېر خلک داسې وي چې هغوی به د دې لښکر سره په اراده کې شریک نی د دې اراده خو به دی چې مهدي قتل کړو خانه کعبه باندې حمله وکړو د هغوی به اراده نی مثلا ډریوران دي سورلی دي د هغوی وغیره وغیره نو د هغوی به څه کېږي یا رسول الله. نو د الله رسول وفرمایل چې
هغوی به په دې کې قتل شي یا خخ بشي، عذاب به په ټولو یو شان راشي. ثم یبعثون علی نیاتهم، بیا چې کله قیامت قائم شي او خلق پاسی د قبرونو نه، نو دې کې به هر یو کس په خپل خپل نیت باسي. نیت نه مراد دا دی چې کوم د هغه خلاف هو، د مسلمانانو خلاف هو، د مهدي خلاف هو، د دین اسلام خلاف هو، نو هغه به په هغه نیت پاسي، هغه به شریر وي، هغه سره به خدای هغه سره معامله کوي. او کوم سړی چې هغه د په حق کې هغه په دې نیت باندې پاسي. دې ځکه بیا بیل شي. په ډېرو احادیثو کې داسې راځي، الله جل شانه دې موږ وساتي چې کله په دنیا کې معصیت عام شي، زنا عام شو، قتل عام شو، ربا عام شو، بیا چې د خدای قهر په یو ځای باندې راځي، نو هغې کې به ښه او بد ټولو باندې راځي. البته چې بیا بعثت د دی کېږي پاسي، نو بیا به په خپل خپل نیت باندې پاسي. د دنیا معامله جدا ده، په هغې کې الله جل شانه دغه وخت کې فیصله چې کوي، نو هغې کې به ټول راځي. لیکن په آخرت البته دا ده چې کوم سړی نیک سړی په دې کې لاړ او مړ شو، نو د هغه دپاره دغه مرګ په دې شکل باندې د تطهیر ذریعه ده یا د رفع درجاتو ذریعه ده. او کوم سړی چې بد عقیدې، بد نظریې، کفر، شرک حالت کې و، هغه دپاره دغه عذاب دی د الله د طرف. د هر چا د سزا خپل خپل کیفیت. لکه د شهید په باره کې راځي چې کوم سړی د الله په لار کې شهید کېږي، نو هغه ته دومره تکلیف هم نه محسوسېږي که قرصة النمل، لکه څنګه چې میږی سړی وچیږي یا معمولی ازغی په خپه کې مات شي. ما او تا ته داسې ښکاري چې لاس یې بیل پروت دی، خپه یې بیله ده، او په مرۍ چاړه راښکلی شوي ده، د مخ څېره یې بدله شوي ده، لیکن د الله په لار کې دی. شرط دا دی د الله په لار کې دی دومره تکلیف محسوسوي لکه څنګه چې دا وي. دغه وجه د بخاري شریف کې حدیث دی، د الله رسول فرمایي چې زه دا خوښوم چې زه د الله په لار کې شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم. 4 ځله یې فرمایي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په قیامت کې شهید پورته کېږي، نو د هغه بعثت به په دې شکل کې کېږي چې په کوم ځای باندې دنیا کې زخم لګېدلی او د هغې زخم نه به تازه وینه بهیږي. لونه لون الدم وریحه ریح المسک، د هغې رنګ به د وینې وي او د هغې بوی به د مشکو په شان. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه وجه ده چې شهید د مرګ په وخت کې تکلیف نه محسوسوي. د الله رسول فرمایي چې په آخرت کې به یو کس دنیا ته د واپس راتلو تمنا نه کوي، هر یو به وایي چې شکر دی د هغه ځای نه راووت. تکالیف او مصیبتونو یو کس به تمنا د واپس راتلو نه، سوا د شهید نه چې هغه د شهادت په وخت کې کوم لذت او کوم فن محسوس کړی، هغه به وایي چې یا الله بیا لاړ شم او بیا ستا په لار کې شهید شم او بیا لاړ شم. ځکه چې د شهادت په وخت کې یو خو دته تکلیف نی، بل دته جنت ښکاري، بل هورې د ده دپاره چې کوم په جنت کې الله جل شانه تیاري کړي دي، هغوی د ده انتظار کوي، د ده استقبال په دې شان سره کېږي چې د هغه اعزاز او اکرام پسې بیا تمنا کوي چې زه لاړې بیا شهید شو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دی به جنګېږي، بیا به د جنګ په دوران کې بیا د رکن یمانی او د رکن حجر ترمنځ بیعت کېږي. او بیعت به داسې کېږي چې په هغه کال باندې به روایتو کې راځي چې حج ته کوم خلک تلي، نو د هغې جنګونو د وجې به بادشاه قتل شي، نو خلق به حاجیان به په امن کې ني، عرفات کې به خلق په امن کې ني، جنگ به شروع شي چې کله مهدي ښکاره کېږي. مینا کې به خلق په امن کې ني، جګړه به شروع وي، قتل و قتال وي. او دا هلته نه به چې کوم دی، نو مهدي سره د ملګرو هغه راشي خانه کعبې سره، او دې ځای به خلق په زور وایي. بعضې وایي چې اعلان به وشي د اسمان د طرف نه هم د ځمکې د طرف نه هم چې دا مهدي دی، اشاره به وشي او دی ونیسئ، یعنې د ده نه بیعت وکړي. دی به انکار کوي، ځان به پټوي، او خلق به ورته وایي چې نه لاسونه راوږده که. بعضې خلق به ورسره سختۍ معامله وکړي. دغه وخت کې حالات خراب دي چې ته خلق نه بیعت کوي، بیا به څه کېږي؟ نو بیا به د خانه کعبې سره متصل د ده په لاس باندې بیعت شروع شي.
نو ما هغه ته وویل اوس چې کله بیعت شروع شو پس د دې نه به مشري بیا د ده په لاس کې به اقتدار. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې راځي، روایاتو کې راځي چې بیا به 9 کاله یا 9 کاله دومره په امن کې تیر شي چې هر یو سړی به چین سکون سره مخامخ، غلا غلطي بني، قتل بني، رشوت بني، ظلم بني، بربریت بني، هر یو سړی به ډېر په امن کې، لکه څنګه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې امن په خپله به ګرځېدو او د اطرافو نه به خبرونه معلومول چې څه حالت دی، کوفه کې څه حالت دی، بصره کې څه حالت. بیا چې به کله څه خطر نو بیا به لاړو د تلو اراده به وکړه چې ځم، بیا به د ګورنرانو چې څومره عاملینو د هغوی حالات به کتل چې دی باندې دنیا مال او د دنیا آسایشو دی خو څه عمل او اثر نه دی کړ، دا حالات به کتل. نو چې څنګه امن او چین او سکون د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې، بیا به داسې وخت راځي چې د مهدي په زمانه کې به الله جل شانه مسلمانانو ته دا چین او سکون نصیب. بعضې روایاتو کې 9 کاله راځي او بعضې کې 9 کاله راځي. د دې 9 یا د 9 کالو په اختتام باندې به بیا دجال راځي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې یو خو دا پیشګویانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دې په باره کې زده کړه معلومات دا ضروری دي، ځکه چې حالات راځي چې پته تني بیا بسکي. دویم دا چې د دې فتنو نه او د نیکانو خلقو سره د مرګرتیا څه صورت دی، د هغې بنیادي خبر زه تاسو ته وکړم، هغه دی تعلق مع الله، د الله سره تعلق. د اوس ځای نه د مخکې نه پکارو، لیکن که چریشانی د اوس ځای نه تعلق مع الله دا پکار. د زوی د پلار سره تعلق وي 3 زامن دي، د هغې 2 داسې نه دی لکه د دې یو زوی چې دی په پلار سره ډېر غرق تعلق دی. څنګه تعلق دی؟ پلار چې کومه خبره وکړي هغه مني، د پلار خدمت کوي او د پلار اطاعت کوي، د پلار د رضا د خوشنودۍ خیال ساتي چې په کومه خبره مې پلار راضي کېږي چې هغه کوم دا تعلق. د یو دوست د بل دوست سره تعلق وي، د یو رور د بل رور سره تعلق، د هر چا تعلق خپل خپل دی. د دوست د دوست سره تعلق، د رور د رور سره تعلق څنګه وي؟ د هغه د رضا او د خوشنودۍ خیال ساتي چې د ملګری مې خفه نه شي، د رور رانه خفه نه شي. دغه وجه دا چې کله هغه ته هدیه ډالۍ دام ورکړي او کله هغه په دعوت کې هم شریک کړي، هغه ته دعوت وکړي، چای روټۍ ورته وکړي، په خپله خوشحالۍ کې هغه ځان سره شریک کړي، هغه یې وایي زه وپوښتلم، دې سره تعلق جوړېږي. د الله جل شانه تعلق د الله په بندګۍ او د هغه په یاد کې دی او د هغه مرضیات چې په کومو خبرو باندې خدای راضي کېږي هغه اختیارول، او چې کومو خبرو باندې الله جل شانه ناراضه کېږي د هغې نه ځان بچ کړو. که یو کس مثلا وایي چې د پلار سره دی تعلق ساتي، زوی دی، د زوی او د پلار یو رشته دی، یو تعلق، لیکن دا زوی د پلار پوښتنه نه کوي، پلار ته د خرچې ضرورت دی، پلار ته خرچه نه ورکوي، پلار ته د خدمت ضرورت دی، د پلار خدمت نه کوي، پلار ته د دې خبرې ضرورت دی چې دا زوی ما سره کینی او ښه خبر را سره وکړي، پلار سره کینی نه، پلار چې ورته خبره وکړي د هغه اطاعت نه کوي، دا تعلق نه شو، دا پلار به د زوی نه خفوي. او داسې ډېر نن سبا په معاشره کې جماعت سره تعلق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، او کسان داسې دي چې په ورځ د قیامت به د الله جل شانو خاص سوري د لاندې ویږي، هغه سخته ورځ چې هغه ډېره ګرمه ورځ، په هغې کې یو هغه کس دی ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور ایک وہ شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، زړه د جماعت سره لګېدل دی. دلته لفظ د معلق استعمال شوی دی، دا تعلق دی، معلق تعلق یې وشي د جماعت سره تعلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا وي دی به د الله جل شانو خاص سوري د لاندې. اوس د جماعت سره تعلق څنګه دی؟ تعلق دا دی چې د هر مستا جماعت ته ځان را رسوي. د سحر مزم په جماعت کې وکړو، بیا لاړو کور ته، د کور نه لاړو کاروبار ته، بیا د ماسپښین وخرالو نه د ماسپښین مزم په جماعت کې وکړو، بیا د څه ضرورت دپاره بهر ووتو،
بیا د مازیګر د مونځ وخت شو نو بیا جومات ته رالو، بیا په جومات کې وکړو. دا تګ را تګ د الله جل شانو دی جومات ته دا ډېر خوښ دی، دا تعلق دی د جومات سره. بیا د مازیګر نه کېناستو د الله په ذکر کې، د الله په یاد کې، یا خپل ضرورت پسې بار ووتو، او بیا د ماښام مونځ د جمع سره بیا په هماغه جومات کې، بیا د ماښام نه پس په جومات کې ناسته، یا کور ته لاړو ضرورت پوره کولو دپاره، بیا د ماسخوتن مونځ په جومات کې وکړو، بیا لاړو. او چې کله دی د جومات نه وځي نو د په زړه کې دا دي چې زه به بیا مونځ ته جومات ته راځم. سهار چې لاړو نو په زړه کې دا دي چې ماسپښین به راځم، او چې ماسپښین مونځ یې وکړه د جومات نه ووتو نو بیا په زړه کې دي چې راځم. دی د تعلق، یعنی چې د جومات کوم حق دی هغه دی ادا کوي، د الله ذکر پکې کوي، د قرآن کریم تلاوت پکې کوي، مس پکې د جمع سره کوي. دا تعلق مع المسجد د جمعه سره تعلق دی. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه. او دوا هغه کسان چې دا غي یو بل سره تعلق د الله جل شانو د محبت په بنیاد باندې د خدای په مینه د یو بل سره یو ځای کیږي او د الله په مینه باندې بیلیږي، دام تعلق نور څه غرض نه دی. ځکه چې د تعلق اسباب داغه محرکات او داغه بنیادی ذرایع هغه جدا جدا کیدي شي. د یو سړی د یو تانیدار سره تعلق ته، د اس ایچ او سره تعلق ته، د ډی ای جی سره تعلق ته. خدا تعلق د دې لپاره دی که زما سپې خراره شي بیا دنه مزه داخل د تعلق وی هغه د کور ترازی هغه د خوشحالي تعلق دی، لیکن دا د دنیا لپاره د الله جل جلاله سره تعلق د دې ټولو فتنو حل، د دې ټولو فتنو حل. دجال به هغه په ظاهري علاماتو باندې ظاهري علاماتو پیژنې، دا هغه کار دا هغه کردار په هغه نشي پیژندې. هغه به کارونه داسې کوي چې سړی به حیران شي. هغه وایي چې د دنم پاک بزرگ به بل څوک وي، د دنه به ښه سړی څوک وي، د دنه به زما خیرخواه او همدرد څوک وي، لیکن هغه به په ظاهري نقشو باندې پیژندې شي. د الله رسول فرمایل یاد ساتئ چې نور انبیاء هم دجال نه خلک یې رولی دي، زم تاسو یې روم، او نور انبیاء دا نخه خپلو قومونو ته نه د خولی زه تاسو ته خیم. د الله رسول بیا وفرمایل چې داغه په تندي باندې لیکلي دي کافر، او روایتو کې زیات تردار دي چې کاف فا را دا په تندي لیکلي دي. او هر هغه کس به دا تحریر لولي چې څوک د دجال نه کرکه او نفرت کوي، او هغه کس به نشي لسته چې څوک داغه مرګري. نو دا ظاهري نه خدای الله رسول خولی دا به مسلمان مؤمن چې شاده الله سره تعلق یې غوي پیژني، سترګ باندې کانه دا نه خباغه پیژني. دا ظاهري نه چې کوم بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باغه، باقی کردار کې باغه کې فرق نشي کولی. ځکه چې د مهدی علیہ السلام په باره کې امدار راځي چې د بدعمال داسې تقسیمي چې خي طرف ته ګس طرف ته وړاندې رستو هر طرف ته به مال تقسیم آس یمینا و شمالا. که یو سړی راشي هغه مهدی ته وایي چې سیب ما ته مال راکړه، هغه به ورته وایي ډېرې پروت دی نه واخلي، چې څومره اخلي هغه واخلي. اوس تا خوښه ده چې څومره صادر کړي. موږ ته استاد یو لطیفه کړې وه د مرزا قادیاني باره کې چې کله د مهدي دعوه وکړه یو دوه ډمانو د هغې کاروبار ختم شوی و، ډمتوب ته چا غوستل نه. نو هغې ووی چې مونږ ځو د قادیاني څخه مرزا څخه، ځکه چې هغه د مهدیتوب دعوه کړې ده. نو یو عالم نه تپوس وکړه چې د مهدي نښې به سي، نو هغه د ټولې نښې بیان کې په هغې کې یوه نښه دا وه چې مهدي به سخي ډېري، هغه به مال ډېر زیات ورکوي. چا ته به دا نه وایي چې دا دومره ډېر دی ولې واغشت. نو دی دا نښه غوټه کړه، په دواړه لاړل، د هغه ځای ته لاړل، چې هلته لاړل نو ور یې وټکولو، هغه راووتو، ورته وایي چې مونږ اورېدلي چې ته مهدي. هغه ورته وایي دې کې څه شک دی؟ ورته وایي چې ښه د مهدي په باره کې په احادیثو کې دا ذکر راځي چې هغه به سخي ډېر زیات وي، مال به ډېر تقسیموي. نو مونږ او ځان سره رومالونه راوړي دي او بیا به څادرونه راوړو. مونږ خطا شوي یو، خو مونږ وایي چې پته ولګېول. نو اوس مې رومالونه راوړي، نو رومالونه یې په ځمکه واچول، وایي چې اوس دې کې راکړه بیا به څادرونه راوړو.
هغه وربند کو وی زی هغه مهدی نه ځکه چې هغه ټول مداریتوب او چل دې دپاره جوړ کړی چې انګریز د ما قدر او عزت کوي او چې څومره مال ما ته راکوي چې هغه راته راکوي د دین خلاف د پیغمبر خلاف د الله خلاف د الله د رسول خلاف چې څه وایي دی چې دنیا د ماشي هغه پیسې کله ورکول دی څه چلو کو کیسه خوږده ده خو زه تاسو ته مختصر کوم د هغه د کور په خوا کې په لارې په څنډه کېناستل پوره سړک ته خلک بیدي راځي یو ډرامه یې جوړه که اوخو ډمه ډرامه یې جوړه که په هغې کې هغه ستایلی و مرزا قادیاني نو په هغه ډرامه کې د هغه ډېر بد و مذمت نو چې کله هغه د دوی نه خلک چاپېره دی خلک تماشه کوي مسلمانان ټول ځي راځي نو هغوی ته یې خوند ورکړی دی نو هلته نه مرزا په دیوال باندې سر راپورته کړی دی دا پیسې ورته راوغورځولې ډېرې پوره بنډل یې راوغورځولو وې دا والی خو دی ته وګورئ دلته نه پس ځکه چې عزت یې خرابېږي نو مهدي علیه السلام بسخي او دغه شی په دجال کې مشته اوس به پیژنې څنګه صرف او صرف تعلق مع الله تقوا د الله جل شانه په دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه د هغې طرز زندگی په هغې باندې چې کله ته روان یې نو انشاءالله خدای به دې بچ کړي نه بچ کېدل دغسې ګران دي الله مو دې وساتي دجال به داسې ورکوي چې څوک یې مني نو هغه ته به وایي چې اخله خلک به په قحط کې مبتلا او خلکو ته به ضرورت وي څاروي به ورکوي مال به ورکوي یو شی به ورکوي بل شی به ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه هیڅ څیز ته ګوتې نه کوي اوس به کتې شي دلته کې چې د کوم سړي د دنیا سره محبت دی د هغه مجاهد بدی شي مدرس عالم یې بدی شي امریکې سره یورپ سره محبت دی هغه ته چې څوک د قرآن او د حدیث خبره کوي نو دا باندې بدی شي هغه ته چې څوک د دجال او د مهدي خبره کوي وایي دا خبرې مه کوه د دنیا خوند زمونږ خرابېږي خلک به بیا کاروبار پرېږدي نو دا خبرې په باندې بدی شي نو هغه کس به د دجال په دام کې څنګه نښلي څومره اسان به یې د هغې نښتل ځکه چې هغه خو به هر شی ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او صحابیاتو جړل او جړلې د خپل ایمان دپاره دې دپاره نه چې مال به مونږ سره نی خوراک سکاک به نی قحط به راځي لوږې تندې به راځي چې د اوسه ځای نه ته د لږو تندو اموخته او په نور کې د ناستې اموخته وخت تېرولی شي په خټو کې د وخت تېرولو اموخته دا تکلیفونه برداشت کولی شي نو انشاءالله هغه ټایم کې چې د الله سره د تعلق وي تا ته به هیڅ ګرانه دي او چې کله ته اوس د ایسی دپاره ایمان په دا ولګې او د مال د دنیا دپاره ایمان په دا ولګې یهود او پیرنګې هغه خلی او مسلمان پرېږدې د هغه ښه وی او د مسلمان بد وی مونږ په خپلو غوږو کله کله اورېدي د جدې په ایرپورټ باندې مې اورېدلي د امریکې ښه او د مسلمانانو بد ده چې کله دا شی پتا کوي چې هغه وخت راشي بیا به څه کوي بیا هغه وخت کې چې کوم دی نو ځان ساتل ډېره زیانت نه ګرانه شي نو به هر حال د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه او صحابیات ولیدل چې جاړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ولې جاړئ یا رسول الله تاسو فرمایي چې دغه زمانه کې به قحط وي چې کله دجال راځي دا یاد ساتئ دغه وخت کې به د مهدي علیه السلام هغه دور آخري مراحل وي هغه 7 کاله به چین او سکون کې تیر شوي یا 9 کاله هغې نه پس بیا سختۍ راځي بیا به جنګونه شروع شي دا دنیا کې نشیب و فراز دی کله به په خټو درېږي کله به کندې ته جوړې ته وغورځېږي کله یو شان او کله بل شان دې کې یو حالت باندې انسان نی که چېرې دغه قاعده ستا په ذهن کې پرته وي ته به د الله جل شانه نه خفه کېږې نه ستا به د رب سره تعلق مضبوط وي ځکه چې دا خو دنیا ده کله راته مان راکړي الله پاک مې په ازمیښت کې واچوي نو زه به د خپل رب عبادت کوم د الله شکر به ادا کوم او که کله یې رانه واغېښتو په ازمیښت کې مې اچوي نو زه به د الله دپاره صبر کوم د هغه سره به تعلق بیا هم نه پرېږدم دا د مؤمن کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله داسې وخت په تاسو باندې راشي نو بیا به د الله ذکر تسبیح او تقدیس په دې باندې د مؤمن خېټه مړېږي په دې امت کې داسې افراد تیر شوي دي د هغوی واقعات په کتابونو کې درج دي چې هغوی سره خوراک څښاک نو
او د الله نوم غشتو سره سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویلو سره په هغه باندې رضی رضی تیرې څه شی د خوراک کا دا سی افراد تیر شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سی وخت براشي چې دغه وخت کې کوم سړی دا الله ذکر کوي دا غخېټه بډه کی. ما تاسو ته مثال درکړو په تیره جمعه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نهر روزې نیوي په روزې د پاسه روزه نن مې روزه وا پښمنی به معمولی غو نشه خورل او کجوري او بیا به وګدا ورس دا روزه وا بیا به ما خام شو نو روزه به ماته نه کوم مبارک بیا به شپه تیر شو خوراک سکات به نه کولو بیا به پښمنه شنو پښمنه به نه کولو بیا به نه دروځو کو بیا به سبا روزه وا بیا به سبا ما خام ته د نننۍ روزه ماتوله. اوس د دې اجازت نشته امت ته یاد ساتي غا دا تاسو نشئ کوله دې ته صوم وصال وي صوم وصال وصال د وصل نه دی وصل ویل کېږي یو د بل سره غټه کول نو دا یو روزه د بل سره غټه شو په مس کې خوراک سکاک نشته. نو دا الله رسول چې کله دا سې کول صحابه ته پته ولګي د نو غیم دا شروع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي چې با صحابم دا څه کوي دا غي حالت به بالکل لا سي ګډوډو چې د خوځیدو بنو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته په قهر شو دا سه مکو صحابه وی چې یا رسول الله ته خدای الله پیغمبره تا نه ګناه نه ده شوی د بچپن نه او مونږ خټول ژوند په ګندګۍ کې په نجاست کې په کفر کې په شرک کې تیر کړی دی نو مونږ نه ډیر بد شوی دی نو مونږ دې د پاره دا روزه نیسو چې الله جل شانه دا غتیر بدعملی معاف کی. نو دا الله رسول وته په قهر شو چې نه وجتا سنی سی وی زچم ان ربی یطعمنی ویسقینی ان ربی یطعمنی ویسقینی میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے ما باندې زما رب خوري او سکي. د دې مطلب څه دی محدثین وایي د دې مطلب دا دی چې کوم قوت خوراک او اسحاق سره نن سبا د خلک وټامن وایي کوم وټامن چې د خوراک او اسحاق نه جوړیږي او ستا بدن کې کار کوي او ستا بدن په باندې ولاړ وي آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د الله په یاد باندې او تعلق مع الله باندې حاصلېدل بغیر د خوراک اسحاق دغه سه په هغه وخت کې مؤمن هم داسي چې قحط راشي د خوراک اسحاق سني د الله سره تعلق د الله تسبیح او تقدیس په بنیاد باندې و د مؤمن دغه شی الله جل شانه دغه کینو عرض می دا کول زما عزت مند شه دې فتنو د پاره تیارې پکار ځان ساتل داسم کول نه دی پکار چې څوک د دروغ ودرېږي نو هغه سره شامل شي تاسو او داسم نه چې سړی بے تعلق شي او ناسا پراشي بیا چې کله دې ځان بچکولو کوشش کوي نو هغه زموږ د خلکو خبره چې ارسونه په میدان کې نه سربېږي د جنگ په میدان کې بیا جنگ کېږي هغه کې خوراک نه ورکول کېږي ارسونه مخکې نه به تا تیارې کړی بیا به هغې فتنو سره مخامخ کېږي. الله جل شانه دې موږ د دې فتنو نه وساتي او الله پاک دې زموږ په ښو خبرو عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.